بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ راغلي د عدنان صاحب ځای ته. عدنان صاحب موږ دعوت راکړی وو، روټۍ پروګرام و او ډېره مزه یې وکړه، ډېر خوندونه دې مو واخیستو او ډېر ښکلی ماحول دی، پخوانی ماحول دی، هغسې د خاورې چې کوم دی د لرګو آبادۍ دی او ډېر یخه دیره وه او داسې قسما قسم خوراکونه چې کوم دي باندې وخوړولو. قدرتي چې کوم دی وږي پکې هم پخ کړي، وږي خو پکې هم وخوړو او بیا چې کوم دی فروټ راغلی، ورپسې چای راغله، ډېرې مزې وکړې، ډېر خوندونه دې مو واخیستو او الله پاک ته بار بار دغسې توفیق ورکړي چې داسې موږ له باندې داسې دعوتونه موږ له راکړي او موږ د دې ته بار بار راځو. الله پاک ته بار بار دا ورکړي او موږ د ده ډېر شکریا ادا کړو چې په دې لنډ تنګ وخت کې چې کوم دی موږ له دعوت راکړو، د مصروفیت په دې دور کې او موږ یې چې کوم دی راوغوښتلو، نو موږ ډېر شکریا ادا کړو. اوس موږ سره بل ملګری افتاب صاحب دی، قاري صاحب، دنه به تپوس پکې هم وکړي چې دې څه تاثرات لري دې باره کې. دا کار څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د عدنان صاحب ډېره شکریا ادا کړو چې موږ غریب او کمزورو ته دعوت راکړو. موږ ته چېرته دعوت و، خو بس الله پاک ته دې دا طعام چې دی په ډېر څه قبول او منظور کړي او الله پاک ته په دې ښه په دې باندې وخوري چې په موږ غریبانانو باندې دا ښکلي خوراکونه وکړو. چېرته موږ د دې خوراکونو قابل نه وو، خو بس د عدنان صاحب له دې الله عزت ورکړي چې موږ له داسې خوراکونه دعوت راکړو، موږ یې خپل ځای ته راوغوښتو. الله پاک ته دا ځای آباد او د امن باندې لري او الله پاک ته ده له نیک عمله صالح اولاد ورکړي. الله پاک ته په عمر کې برکت واچي. الله پاک ته د کور نه بیمارۍ او هر قسمه مصیبتونو نه وساتي. بس د عدنان صاحب ډېره شکریا ادا کړو. ملګری کاشف صاحب د خو ته موږ وایو، خو دی وشرمېدو، وایي چې یاره زه دغه نه کوم، د ده په ځای به زه عدنان صاحب شکریا ادا کړم او دی وایي چې زما طرف به چې کوم دی عدنان صاحب ته خپله دغه وکړه او بیا به انشاءالله را روان ده کې به زه هم دغه کوم. اوس برابر نه یم، نو د کاشف صاحب طرفه چې کوم دی عدنان صاحب چې کوم دی موږ شکریا ادا کړو. مننه.